شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ د دیوبند یو نامتو عالم تیر شوی دی او په عربی ژبه کې د یو بهترین کتاب لیږلی چې عرب هم هغه ګوري او ډېر ترې متاثره دي اعلاء السنن دا د احادیثو کتاب دی او په عربی کې چاپ شوی دی عربو ملکونو نم چاپ کیږي الحمدلله زمونږ د دیوبند د عالمانو چې کوم عربي شروحات دي هغه ټول عرب خلک ګوري او نورو ژبو کې انګریزي وغیرہ کې د ډېرو کتابونو ترجمې شوي من پاکستان کې د علماو قدر ډېر نه کوو زمونږ د عالمانو بار ډېر زیات قدر دی بارو ته خلق د سونی جامې کپړې او کوټونه او عباګانې او هارونه اچوي د پاکستان علماو ته او په ټوله دنیا کې دوی کار کوي نو علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت الله علیه یو بهترین عالم تیر شوی او دا اوس د 1300 صدی کې تیر شوی نږدې زمانہ کې موږ خپل هم د 1300 صدی او د دې صدی موږ دوانه صدی خورو 1900 صدی اکثر کسانو قتل دا 2000 صدی کې نو موږ د 200 اولاد دی وجنه د دې دور دا خلک ډیر زیات او خياران او چالاکان دي ځکه دوی دوانه صدی قتل دي اگر اوس ته دور هم قتل او دا په دې سپینګیرو باندې او په ساده خلکو باندې باندې دوکه کی بعضی کسانی الکانی ورانه کوي مړ زما پلار ساده ګل دی داغه د زړه زور ختم شوی غریب زور ته ویلې نشي کی ناغه پار سب کوي دی وجینا هغه وی زی اوزل عربستان ته تلم حج عمره د پاره وتلم وی د مدینی سفر ته شکل لاړم نو الته من روټي خوړله هوټل کې یا کمره کې نو چې کوم اضافي سيزونه هغه من بیا بار لړ کړ اډو کې پاتې وړي وړي روټي پراتی د سیټ تم د کمرې نه بعد صفازي کې هغه الته گزار کړ او کېم وستل وی لک سات پس چې زبار راو ته یو وړو کې ماشوم می ولیدلو هغه دسترخوان نه چې موږ سره لړ کړیو او گزار کړیو هغه د ناس تو هغه خوړه عربستان کې عزتمند اوس د دومره عيش عشرت او د بنگلې رالي دلته غریبي وا او دلته خپل سره کار وندم نه کېدله بدغه کجوري او دغه وبال تدي وبم ډيري نشته زمزم د وبدي نوري وبم ډيري نشته ترخي وبدي کمزوري وبدي نو ډیره غریبي وا نو هغه ماشوم باندې زما زړه ډیر زیات خوږ شو او خپه شو هغه ماشوم ما دنه کمرې ته را دنه کو صد خوراک سامان مې ورک وې به مې ته پوسو کو بچی چې ته دا سيزونه ولې خوري دا پریوتی سيزونه ولې خوري وې ما ته چې زه یتیمه ما زما پلان نشته او زما مور غریبه ده مو عام خوراکونه کو خدا سي ترسکون خوراکونه مصالحدار خوراکونه مونږ ته میسر نه دي نو تاسو دا مصالحدار سيزونه او دا خواږه سيزونه لړ کړو نو زادي پورې مخلو والا نو سنس د خلی خوندم برابر شو نو زړه زیات خپه شو وې مور دې بچي چې ته یتیمې نو زبر تاسو سره هندستان ته بوزم اول ته زه تعالی خسته کپڑے وکم اول ته خولي سيزونه تعالی درکم د خوراک ال ډیر اعلی سيزونه دي وې ما ته شيخه وې ما ته چې الته چڼې دا غړي رخصه چڼې دی هغه ته چولو تا چولې شتال ته چولې وې ما ته چې چولې خپل ډیر زیات دي خپل کېږي الله وې ما ته چې هندستان کې چولې مشته هغه ته دا سيزونه نه کی وې ما ته چولې کېلې امرود سیوان ټماټر پیاز دا ټول سيزونه دي الته اول ته غټ کالجونه دي غټي مدرسې دي وې ما ته چې ډیر زیات متاثر شو وې ما ته چې زمي مور نه تاسو کومه که مور می پریدي تاسو راځم وې لک سات پس کم دغه ماشوم واپس رااله وې ما ته چې مال مور اجازه را کو مخلاص انځلي وزاني صفا کړ امور نورم خوشاله و چې زه یو کسب به کم شي او څوک به تربیته کې او تعلیم حاصل کوي مور ته چې تعلیم حاصل کو چې غټ شي واپس به راولېګم او چې تعلیم وکړي وې هماشوم ډیر زیات خوشاله وې داغه هغه خوشحالي داغه په اننګو او غسترګو کې ښکارا کېدا چې زه بهر ملک ته روانې ما اوس خلک سعودي عرب ته چې خوشحالي الته غریبي وا هغه هندستان ته خوشاله ده دا زمونږ د عالم د هندستان دی وې ډیر خوشاله شو ماشومان ته ویل زه هندستان ته روانې ما زب سکول وې ما زب کپڑے اچوم الته سپلې ملاويږي او الته سیوان ملاويږي الته کیلی ملاويږي الته چولې ملاويږي کلول کرخي ملاويږي وې ډیر زیات خوشاله
وایي ما ورته ویل چې بچیا زه سلام کوم د نبي علیه السلام د روضې او چې کله مونږ عمره ختمو نو بس زه به تا ځان سره بوځم. ویل ټیک ده، زه تا سره همدلته یم دې جومات کې. نو وایي چې کله د جومات نه موږ راوتو ما سلام وکړو د روضې مبارکې. نو چې کله په ګیټ باندې راووتو نو سړی ډېر ټوپونه وال خوشحاله و چې څنګه په ګیټ باندې راووتو نو ما ته وایي چې کاکا یو تپوس کوم. ما ته چې وایه بچه، ما ته ته خو ډېر خوشحاله وایي دا شیونه ما نه دي لیدلي چېرته، ما ته به خپل میلاوي. وایي چې د روضې نه راووتو وایي تا نه یو تپوس کوم. وایي ما یې وایه بچه څه وې؟ وایي ما ته وایي چې دا روضه به په هندوستان کې دا د نبي علیه السلام روضه هغه که دا چېرته ځای کې وایي دا روضه دا د محمد رسول الله دا جالی او دا محراب او دا مزار شریف به هلته وي. وایي ما ورته چې بچه دا خو هلته نشته. د دې دپاره خو موږ دا غزي نه راغلي یو د دې په ولوله کې او د دې په جوش او په محبت کې. وایي ما داسې د ګوتې نه نیولې و، ماشوم خلک د ګوتې نه نیسي، ګوته ورکړي پلار یا مشر. وایي یکدم یې لاس له جټکه ورکړه او ما نه یې لاس جدا چې زمره زه بیا په هندوستان کې څه کومه چې هلته دا نشته. داسې ماشومان وایي ما ته وایي چې ما ورته ویل چې هلته کلول دي، هلته چولي دي، هلته کرخې دي، هلته سیوان دي، هلته کیلي دي، هلته جامې دي. وایي چې دا پکې نه وي نو زما یو شی هم نه دی پکار. داسې ماشومان وایي ما ته ماشوم وایي چې کله زه وږی شم تا ته پته ده، وایي چې زه کله وږی شم او زه دې جومات ته راشم او د نبي علیه السلام روضې ته وګورم زما لوږه ختمه شي. وایي چې کله ډېر تږی شم نو زه راشم د نبي علیه السلام دې روضې ته رادننه شم چې یو چکر دلته ولګوم زما ټوله تنده ختمه شي. نو زه به په هغه لوږه تنده ختمولو باندې څه کوم؟ زما دلته لوږه م ختمېږي، تنده مې م ختمېږي، خو چې د نبي علیه السلام روضه په کوم ملک کې نشته زه هغه ملک ته نه ځم، دا زه نه پرېږدم. نن به یو کس داسې وکړي بار ملکونو کې امریکا کې د خلک پراته دي، ناجایزه نه دي، خاص یو مینه محبت یو څیز دی که نو داسې د علماو د خلکو د ماشومانو به د نبي علیه السلام روضې سره مینه وه او محبت به